زما خويندو د کور کار ستاسو له عبادت دی د کور کار ستاسو له عبادت دی د کور جارو کول عبادت دی د خاون جامې انزل عبادت دی خاون له خوراک پخول عبادت دی بچو له جامې انزل عبادت دی د بچو لپاره خوراک سکاک پخول عبادت دی په کور کې دا عبادت دی کاش که پرې غیبتونو باندې تاسو دا عبادت ورک کړی نه وي کاش که پرې غیبتونو باندې تاسو دا عبادت چې کوم دی ختم کړی نه وي چې د خواښې غیبت د ګاونډۍ غیبت د رشته دارو غیبت په یو واده باندې چې کوم دی زمونږ په کورونو کې چې یو واده د ښځې نه راشي په هغه واده باندې چې کوم دی یو هفته مکمل په هغې باندې یو لویه تجزیه رواني لویه تجزیه پرې رواني خورې چې ته تللی وې نو څنګه چلو بله ورته وایي چې زه تللی وم راشه زه ته قصه کوم چې واده لی تللی وم نو څنګه یو واده کې یو هفته تجزیه شروع صرف په کور کې هغې باندې یعنې عمل نیکۍ زموږ خویندې مېندې ډېرې کوي و هغه عمل او هغه نیکۍ هغه ختموي هم ډېر زیات زر ډېر زر یې ختموي په یو غیبت باندې چې کیني نو خامخا یې په چا باندې کیسټ کولاو کړي او په خدای سره یقین وکړئ که نه زه هم هغه دینداره ښځې به چې ته وله خواله ورشي او کښېنې هغوی چېرته د الله او د رسول خبره وکړي هغه چېرته د دین خبره وکړي هغه چېرته د قرآن او د حدیثو خبره وکړي هذا عم عائشة خبروكي هذا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها خبروكي نخوندو مندو تاسو جنين عزت میلاو دے دا پا قرآن بانی میلاو دے دا پا دین بانی میلاو دے دا پا اسلام بانی میلاو دے دا پا شریعت بانی میلاو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا صحابی راغے خوندو تاسو خپل عزت خیم کہ زما آواز آوری او زما خبر تم غوگی خو دی نو تاسو خپل عزت خیمه او دا خوند مند الحمدلله د دین خبرو ته غوګم دی او پر خوند مند کې دینداریم ډیره زیاته شی وای دا ګوره دا د ذوالحجې روزه وکنه ذوالحجې مبارکه نهم ذوالحجه دا غیر روزه وا د عرفه روزه وا سړو وتوار خطا خو الحمدلله د زنانو دا روزه نیولې ده زنانو روزه نیولې ده صدقې هم ډیره زیاته کوي دیندار هم ډیره زیات او دوی کې ګوره د مخکې به جمعتون ته دغه راتلل ناخوانان چرابل چنده به کوله جمعتون به کولاو وسو سولری ولګي دی وروره پوره کیس جوړ شو جمعتون ته جننده چولې کی نو بس را بغه ناخوان هغه به چنده مدرسې له کوله او مدرسه به چنده به شروع کړله او هغه به لو سپیکر کې خپل ور کړو څوک به پټو کې ناسو او بخوره به کولې چا به تلې کولې څوک به بازارون ته تلې خدا زنانه په کور کې ویني او هغه به نعت شروع کو او نعت درومې حنزله پاتې کېږي نا غزا کوي سمرا بختور دے چی رسولی جنازہ کوي درومې حنزله دانات پہ شروع کو رو دا غزنه بر 500 روپو لوټ را خوشي او چر راغه هغه به ته دوا کوي یا الله دې مور له کم دینو دې خور له خدای اتواړه جنت ورکی ابلی به خدای کو په 500 باندې اتواړه جنت میلاویږي ته په سلو لېګا نو سلبرا رواني هغه بیا دعا کوي یا الله دې له کم دې اتواړه جنتو کې جنت الفردوس ولا ورکا هغه چې په سلو په جنت الفردوس میلاویږي ته په 200 ولېګا 200 برا رواني ابو ته دعا کوي خدای جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام او د ام عائشه او د حضرت حفصه سره یو ځای کا په جنت کې رو دا چندو بچا را لګلی دا زنانه را لګلی د سالونه خو چې چند اخلي لکه د ورګې نه چې سرمنو باسي د ورګې نه به سرمنو باسي خو د مسلمان نه به چنده وانه اخلي د سړی نه به چنده وانه اخلي بق بق بګوري تاسو که خیال کړئ که نه یاره کور چې ورشي کلي ته چې کور ته وګوري ټوپۍ به دې غورځېږي د سر نه داسې دوه چته کور به جوړي ټول به د خښتو نه جوړي او په لاره کې به یې کټ اچولي جومات له به چنده کوي جومات له به چنده کوي د الله کور له چنده کټ اچولې امدادو کوي د الله کور جوړېږي امدادو کوي د الله کور جوړېږي حاجي صاحب هم پکې ولاړ دي امدادو کوي که نه حاجي صاحب هم ولاړ دی حاجي صاحب هم راووتی دی او ملک صاحب هم راووتی دی او کټ یې اچولی دی او کورونو ته چې وګوري یو کور به یې دومره غټ جوړ کړی په ځان له یو کور یو کس په ځان له باندې جوړوي دا بنګلو والا چې ټول راټول شي دوی یو جومات نشي جوړولی دا ټول بنګلو والا نه دی دا بنګلو والا دوی د یو جومات ته برکت اچولي شرم پکار دی پر هغه دولت باندې پر هغه پیسو باندې شرم تاله پکار دی
چې د الله تعالی د کور دپاره تا سره پیسه نشته دی د الله د کور دپاره ستا په زړه کې عزت نشته دی د کور عزت تا سره شته د خپلې بنګلې عزت تا سره شته د خپلې کوټې عزت تا سره شته د خپل د اوسېدو د ځای عزت تا سره شته که ما او تا سره نه عزت نشته د الله تعالی د کور نشته د الله تعالی د کلام او د الله تعالی د قرآن د ویلو د ځای نشته دی خدای دې مړه مونږ په دین باندې پوهه کړي خدای دې مونږ په دین باندې پوهه کړي نو عرض مې دا کو د زنانه نه د دینداري الحمدلله دوی ته چې کله د دین خبره کوي نو دا غوږ هم دي اوس هم دا زنانه چې راغلي دا غوږ دي او چې کله بله خبرې کوي نو دا بله زنانه ورته وایي خدای دې میراته که د دین خبرې کېږي نو غلې شه که نه غلې شه خبرې مه کوه نه بله ورته وایي او که نه دین خبرې کېږي ور دا یو بل ته داسې خبرې کوي الحمدلله دوی غلي ناست دي دا سړي چې یو ځای کېني دا لکه د چنچڼو په شان لګوي او دا ښځې چې کېني دا غلي ناست دي دوی خبرې نه کوي الحمدلله چوپ چاپ ناست دوی د دین خبره اوري او د دین په مجلس کې د سر هم خبرې نه کوي نو خویندو میندو ستاسو یو عزت دی ستاسو یو وقار دی قرآن در کړی دی اسلام در کړی دی دین در کړی دی محمد رسول الله در کړی دی میندو د قرآن مینه والی د قرآن محبت والی خپل خاندان او خپلو بچو له په سینو کې قرآن ورکئ د الله تعالی کلام ورکئ که چې اسلام قرآن نو میندو خویندو تاسو ته په دې نظر باندې کتلی کېدل